باچاهان پوهنتون د عوامي نشتلګون وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتي لخوا په کال 2012 کې جوړ شو او هم په دغه کال کې ورته د یونیورسيټي درجه ورکړې شو. دا پوهنتون په سونو جربه ځمکه مشتمل دی چې پکې د تحقیق او څېړنې لپاره بېلابېل څانګې دي. د دې یونیورسيټي لومړی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروتو، بیا ډاکټر احسان علي او د هغه وروستو ثقلین نقوي وو او اوس د دغه پوهنتون وتلي تعلیم پوهه مرسیال چانسلر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد دغه ذمہواری تر سره کوي. د هغه د ښه او معیاري تعلیم لامله دا پوهنتون په نړیواله کچ منل شوی تعلیمي اداره ده. د تعلیم د معیار ښه ساتلو لپاره د یونیورسيټي خاطه نور هم زیاته کړې شوې ده. په کومه کې چې موجوده ویسي 200 جربه ځمکه شامل کړه او هغه بغیر د سلانجي د یونیورسيټي برخه جوړه شوې ده او دغه ځمکه د باچاهان یونیورسيټي په نامه انتقال شوې هم ده. د وایس چانسلر باچاهان پوهنتون میرټورس پروفیسر ډاکټر بشیر احمد په موجودګۍ کې کم پوسټونه چې خالی وو او د هغې د کمې اثر د زده کوونکو په زده کړو پرېوتو نو هغه یې څخه د پوره کړي دي او دغه عمل نور هم لا دوامدار دی. په دې پوهنتون کې 200 پورې ملازمین خپل فرایض ترسره کوي او تر 3,000 پورې خلکان او جنکۍ پکې زده کړې ترلاسه کوي. د دغه زده کوونکو د مضبوطې سکیورټۍ لپاره د CCTV کیمرو او د سکیورټي ګارډز تنظیم هم شوی. د کومل عمل چې دغه زده کوونکي په ډاډه زړه زده کړې ترلاسه کوي. د سکیورټي تنظیم په داسې حال کې شوی کله چې په کال 2014 کې په 16 جنوري په پوهنتون یو ترهګر برید شوی وو چې پکې د خو شاشلو پورې زده کوونکي او د یونیورسيټي عمله وجل شوی و. خو وروسته د هغې د یونیورسيټي موجوده ویسي د سکیورټي لپاره په سنجیده توګه ګامونه پورته کړل او دغه د دې پوهنتون د انتظامی لومړی ترجیح ده. په دې پوهنتون کې جنکو زده کوونکو ته یو د اعلی معیار د تعلیم د زده کړو موقع ورکول کیږي او هغه داسې چې په پښتنه ټولنه کې څنګه د حیا او د پردې نظام وي هم په دغه په پوهنتون کې د دننه عمل باوري کیږي. د دې لامل د انتظامی امورو د زنانو فیکلټي کې د 4% نه 20% پورې د نورو کارمندانو زیاتوالی راوستي شوی چې اوس په دغه پوهنتون کې د طالباتو د 4% نه 20% ته رسیدلې ده او دې سره زده کوونکو ته په هاسټلو کې د 40 غنټو بجلی فراهمي او د نورو بنیادی ضرورتونو خیال ساتل کیږي. په دغه پوهنتون دننه د وایس چانسلر بشیر احمد په وجه باندې یو لوی جومات هم جوړ کړی شوی دی. هم دغه شان په دغه اساس په دې پوهنتون کې هر کال په سونو زده کوونکي داخلي اخلي او خپل د علم شمع مخ په وړاندې بل ساتي. عالم زما بچی دلته کې سبق نه وي، زما بچی په پیښور کې سبق وي او وی اوس رسیدلی دي خو سبق ما ته را ټول سټوډنټان د خپل بچو په شان ښکاري. کاغه جنکې دي دغه مې د لونو په شان دي او کنه هغه الکان دي هغه مې د بچو په شان دي او یو پلان د سینی چې هغه د بچو یا د لونو یا د زامنو بد غواړي او چې زمانه سونه زخه کیږي او څه پرابلم وي نو زما په دې دفتر کې 3 دروازې دي. ټیک شو داسې یو وساتنه په دنیا کې نشي چې هغه خپل دروازې کولو کړی او زما د 3 دروازې کولو دي او هر طرف د خپل پیسته ویلي چې څوک راځي ولا پرې دې په نمبر باندې چاته انکار نشته چاته نامو نشته. زه خو دې ته ناسه ماته خو ټول ورځي خپل پرابلم وي زراغلي دي لپاره مالا ګورنمنت ترخه دي لپاره راکې دې واشنس کړی دي لپاره ما چې دې ماشومان زه هلپ وکم او ان شاء الله زه د خپل پرفارمنس ډیر مطمئن یم. تاسو وګوره د 800 کلن ځمکه د هغې باونډري وال یو ورس مې پکې بلډینګ یو لنټر پکې واچولی شو ان شاء الله ډز خو د دې کې یو بعضې څو کسان دي چې د هغوی نه دا نه برداشت کېږي چې دا یونیورسټي داسې شي که نه الزام هم لري چې په یونیورسټۍ دننه نشې تماشې هېڅ هم چې په دلته کې دا ځای کې هېڅ شک نشي چې دلته کې نشې هم وي او تماشې هم وي او دلته کې چې کوم دی انلیګل میټینګونه هم وو او جلسې هم وي که نه هر څه پکې وه. خو تاسو ته زه نن چلنج در کوم چې تاسو دا والی دا خپل او دا وګورئ چې تاسو ته بسیواد 2 قسمه خلک به ښکاره شي. یو په کلاس کې ناست دي یا به بار پلان کې ناست دي نو څوک په هاکي کوي څوک په کرکټ کوي څوک په والیبال کوي څوک په باسکټبال کوي که نه دا به چې کوم ځای کې د چا کلاس خالي هغه کوي او چې کوم ځای کې کلاسونه دي نو تاسو وګورئ په دې لیکشن کې انشاءالله یو کلاس تاسو ته خالي نشي ټایم ټیبل ځان سره واله او یو ډپارټمنټ ته وګورئ دونه سختي زه کوم چې ټیچرانو ته وایم چې وروره تاسو دلته کې راځئ
دا ماشومان دي دوی سار چینج وکړي دوی سار د مور پلار ورله پیسې ورکړي دلته کې راولېږي نو د دې لپاره نه رالیږي د دې لپاره رالیږي چې سبق ووایه او سبق په اله وایي چې تاسو کلاس دی پاسټل دننه تاسو وګرځئ پاسټل کې کېدي چې پکې مخکې وو هم په سبق کې اکادو کوي کنه خو زما هغه خپل پلان دی کنه او زه هغه اکارډینګلی ان شاء الله دا